آیا د میخې قرباني جایز ده او که نه ده جایز؟ ګورئ زموږ چې څومره ائمه دي، ائمه اربعه، احناف، شوافع، مالکیه او حنابله، او د دې نه علاوه تمام جمهور ائمه، دا ټول په دې خبره باندې متفق دي چې دا میخه دا د غواو د اقسامو نه یو قسم دی. دا په دې باندې قیاس هم نه ده چې ګینې موږ ووایو چې میخه دا په غواګانو باندې قیاس ده، نه، بلکې دا د غواګانو یو قسم دی، یو نوع ده. په دې وجه باندې د دې قرباني دا جایز ده. او څنګه چې ته په زکات کې باقاعده غواګانې دا میخو سره شماري او چې کله د دې دواړو مجموعي تعداد نصاب ته ورسي بیا ته په هغې باندې زکات ورکوي، نو چې زکات کې ته دا میخو سره شماري، غواګانې او میخ یو ځای شمار کې ردي، نو د دې خو بیا قرباني هم جایز وي. لہذا د میخې قرباني چې دا جایز ده، په شک او شبهاتو کې پرېوتل نه دي پکار. زمونږ چې څومره اهل حدیث رونه دي په هغې کې بعض علما وایي چې نه ده جایز، حالن کې زمونږ د اهل حدیثو اکثر علماو د هغوی کتابونو کې دا خبره موجود ده او د هغوی کتابونه د دې خبرو نه ډک دي چې دا میخه دا د غواګانو یو نوع ده. الجاموس نوع من البقره، او باقاعده لسان عربو دا هم فرمایي چې لأن الجاموس نوع من البقره، چې دا میخه دا د غواګانو یو نوع ده، نو لہذا میخې باندې قرباني چې دا جایز ده. نو چې څنګه ته میخه حلالې، ذبیحه حلاله ده، غوښې حلاله ده، پی حلال دي، د دې ماسته ځان دپاره حلال ګڼي او دغه شان د دې غوښه خوري، نو چې دغه څیزونه ته حلال ګڼي نو په دې باندې بیا قرباني هم کېږي. نو لہذا په شک او شبهات کې پرېوتل نه دي پکار، په میخې باندې قرباني کېږي او دا په قربانۍ کې حلالولی شي، ځکه چې دا میخه دا نوع من البقره، دا د غواګانو یو نوع ده، نو چې څنګه په غواګانو باندې قرباني کېږي دقه شان په میخې باندې هم قرباني کېږي. نو لہذا د میخې قرباني چې دا جایز ده. او بعض اقوال داسې هم دي چې دا میخه د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې هم وه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه په تاریخ کې لیکي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د به باقاعده د دې میخو نه د دې چې کوم زکات و هغه به د وصولولو، نو لہذا میخه دا د هغه وخت نه ده، نو لہذا په دې باندې قرباني کول چې دا جایز دي. اوس که یو کس داسې ووایو چې زه په غوا باندې قرباني کوم ځکه چې نبي علیه صلات وسلام په غوا باندې قرباني کړې ده، یا دغه شان په اوښ باندې قرباني کومه ځکه چې نبي علیه صلات وسلام په دې باندې کړې، یا دغه شان چیلۍ باندې قرباني کوم یا ګډې باندې قرباني کوم ځکه چې دا نبي علیه صلات وسلام کړي، نو بېشکه دغې باندې ته قرباني وکړه. خو داسې نشي ویلی چې زه میخې باندې قرباني نه کوم ځکه چې